د حیض بیان او ورسره تړلي احکام. حیض هغه شي ته ویل کېږي چې کوم ښځې ته په میاشت کې یو وار داسې حالات ورباندې راځي چې په هغه حالات کې نه دا روزه نیولی شي، نه دا لمونځ کولی شي، نه دا له خپل خاوند سره وتې کولی شي، یعنې نزدېکت نشي ورسره کولی، دې ته حیض ویل کېږي. د دغه کمه موده چې ده هغه 3 ورځې ده او زیاته موده چې ده هغه 10 ورځې ده. که چیرې 3 ورځې څخه کم وینه ودرېده دا حیض نه ده بلکې دا مرض ده، یا تر 10 ورځو زیاته سوه هغه هم حیض نه ده بلکې هغه مرض ده. د کومې ښځې چې 10 ورځې وینه یي او 10 ورځې بعد هم وینه شروع وي ونه درېږي، بیا به هم دا غسل کوي، تلاوت کې کولی شي، هم لمونځ کولی شي، هم روزه نیولی شي، هم خاوند سره نزدېکت کولی شي. ولې ځکه د حیض غټه موده چې ده هغه 10 ورځې دي، تر 10 ورځې چې زیات شي بیا هغه ته مرض ویل کېږي، او کمه موده یې 3 ورځې دي. دا په هدایه کې صفحه نمبر 62 واقل 3 ایام واکثر 10 ایام. کمه موده د حیض چې ده هغه 3 ورځې ده او زیاته موده چې ده هغه 10 ورځې ده. که چیرې وینې د ښځې ختم شي مخکې تر دا پر کېدو 3 شپو دا حیض نه ده بلکې مرض ده. که چیرې وینې د ښځې زیادت وکړي تر 10 شپو دغه زیادت هم مرض بلل کېږي. وینه د استحاضې داسې مثال لري لکه د زخم وینې، لکه د پزې چې وینه شي، پزه چې وینه شي بس بیا به ته یا زخم وینه کېږي، هر اوداسه ته به هر مانځه ته به ته اودس کوې، نو دغه د ښځې هم دا وینه چې روانه وي نو تر هغه مودې زیاته شي تر 10 ورځو، نو دا دی د لکه زخم یا لکه پزه چې وینه شي، نو دا به هم لمنځونه کې کوي، هم به روزه نیسي، هم به د خاوند سره نزدېکت کوي. دا په کنز صفحه نمبر 14 او په صلات هدایه کې صفحه نمبر 62. وما نقص عن 3 کم تر 3 ورځو او زیاده على 10 او زیاده تر 10 ورځو استحاضه دا شی ده، دا مرض ده. کنز دقایق صفحه نمبر 14. دغه رقم ثم زائد و ناقص استحاض، زیاتوب او کمتوب په دې مرض حیض کې هغه سده هغه مرض ده، استحاضه ده. دا هم هدایه صفحه نمبر 62 کې. که چیرې ښځه حامله وي، امیدواره وي، په نس کې کوچنی و، دغه ښځې ته حیض نه ورځي د حمل په وخت کې. که حملې ته معذوري پیښه شي دغه معذوري نه حیض ده نه نفاس بلکې مرض ده. ده هدایه صفحه نمبر 68. والدم الذي تراه حامل ابتداء او حال ولادتها قبل خروج اکثر ولد استحاض، دا شی ده، دا مرض ده. کوم هغه ښځې چې دا وینه راسي، کومه ښځه چې په نس کوچنی لري هغه وینه چې راله بیا به دا هم روزې کې نیسي، هم به لمنځونه کوي، هم له خاوند سره نزدېکت کولی شي، ځکه دا حیض نه ده، دا مرض ده. حیض و هغه ښځې ته نه ورځي چې عمر یې تر 9 کالو کم وي. داسې نجلۍ وي تر 9 کالو کمه وي، که چیرې و دې ته حیض پیښ شو هغه مرض ده، حیض نه ده. کومه نجلۍ چې تر 9 کالو کمه وه او دې ته د حیض پیښ شو، وینه یې جاري سوله، نو دغسې ده، دا وینه جاري کېدل دا د دې نجلۍ حیض نه ده بلکې مرض ده. په بحرایه کې صفحه نمبر 190 او جلد اول. ما تراه صغیرة فإنه دم استحاض، و که چیرې کوچنۍ نجلۍ دا وینه ولیدله هغه څه شی ده، هغه مرض ده، هغه مرض ده.